بسم الله الرحمن الرحیم. زما معزز کتونکو د روجې مسائل روان دي. نن مسله هغه یقینا بیا د روجې سره تعلق ساتي. هغه مسله دا ده چې یو سړی باندې په روجه کې غسل اوخته وي یا روجه کې غسل وباسي، روجه په خولي وي، مطلب نو هغه به غسل په کومه طریقه باندې وباسي. نو ډیر خلک داسي چې غړغړې به پکې کې نه بکې پوزي ته وبه اچ ځان ته براکاږي کنه. محترم او اسانه طریقه د غسل دارا. تاسو به د سکارو کې چې کلم په روجه کې غسل وباسي پتا باندې غسل اوخته وي. طریقې دا د چلاړ شي کله باتروم ته نو اول به استنجاو کې، بیا به چې کوم د چاراندام به وکي او لکه د مونږ د پاره چې څنګه او دس کې مکرنګ او دسو کا او بیا په سر بیا په بدن باندې او بو اچوا، بس دې سره ستا غسل شو. خیال کوي ګوره په روجه کې غړغړې اون کې دې سره اکثر روجه ماتيږي، نو دی وجنه په روجه کې د غړغړو ضرورت نشته، بس نارمل او دسو کا او ورپسې غسل کا یا داس یو کا چې لاړ شي مثال خلی ته وبو اچو پوزي ته وبو اچو غړغړې مکه او په ټول بدن باندې وبو اچوا. دا د غسل په روجه کې د غسل د وستلو هغه اسانه طریقه د محترمو خپل باندې هم واوري، نور ملګرو سره دا هم شریک کی او د مزید نور مسائل روان دي محترمو د روجې متعلق هغه هم زتا سره شیر کوم ورځ په ورځ. نو دا ټول ملګرو سره شیر کوي چې یو بل مسلمان ته هغه د دین شریعت نه خبر شي، تاسو ته هم ثواب ملاويږي او هغه ته هم ملاويږي. الله تعالی دې موږ تاسو په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق